چې دا نعاله خلک زمونږ د ذلې نه پاک وباسئ زه به موږ به ګورئ درځو دې خبرې له مدد. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظیم. قدرمندو مشرانو د تل نوجوانانو همزولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مخکې ورځ هم راغلی وم او د مشرانو سره لږې ډېرې خبرې شوې وې. حاجي صاحب په تفصیل سره خبره وکړه او تاسو به نور هم خبرې اترې شوي. په ټلیفون زما د زیاتو مشرانو سره رابطه هم شوې ده. ما خو یقینا بله ورځ په دې سوشل میډیا باندې د مولانا صاحب یو دغه ولیدو، تل جماعت کې مشران ناستو او دا خبره یې وکړه چې موږ حکومتي وخت ته 2 ورځې ټایم ورکوو او د دې 2 ورځو په دغه کې که موږ ته حکومت څه کار شروع نه کړو نو دا قوم به مجبوراً د احتجاج طرف ته ځي. ما هغه خبره واورېده، بیا مې مشرانو سره رابطه هم وکړه، پرون مې هم کړې وه او نن سهار مې بیا وکړه او امید مې لرو، یقین مې و چې حکومت به کار شروع کړی او په دې سلسله کې زه ډي سي صاحب ته مې هم رابطه وکړه او ستاسو هغه کم په سوشل میډیا چې دغه راغلی و همې باقاعده د CNW ډپارټمنټ اکسین ته هم ولیږو او ډیپټي کمیشنر دیربالا ته مې هم ولیږو چې دا ډېر یو غټ ظلم روان دی چې د کومراډ غوندې ځای روډ هلته لوکل آبادي ټورسټ او د خلکو سبزیانې او اوس د یخنۍ سیزن دی، دلته به خلک خپل لرګي راوړي د سیزلو دپاره. دا روډ بند دی او دا ډېر غټ تکلیف دی. اوس هم ډېر زیات تاخیر شوی دی او مزید تاخیري حربې چې کم دي نو دا په قوم کې بېچیني پیلاوی او نن د تل په جومات کې مشران راغونډ شوي دي او واضح پیغام یې حکومت ته ورکړی دی چې موږ د احتجاج په لار باندې ځو. ما نن سهار هم د CNW والا سره رابطه وکړه او پرون ما د هغوی هغه انجینر او SDO راوغوښتل او څنګه خبره چې حاجي صاحب په دې خپلو خبرو کې وکړه نو هغه د خبرو نه دا هغه نچوړ دا دی چې موږ سیس پېښور ته لیږلی دی او فلحال فیلپور موږ سره هېڅ څه شی نشته دی چې موږ دا لار ازاده کړو. زه د یوې خبرې لږ دا وضاحت هم کومه او نن دا خبره کومه چې حکومتي وخت چې دا کم طریقه کار دی او دا په دې قوم کې کومه بېچیني پیلاوی نو زه خو په دې خبره باندې سوچ وړی یم چې ولې دا تل او دا علاقه دا د ریاست پاکستان حصه نه ګڼي. زه د دې قوم په وساطت مطالبه کومه چې تاسو هغه حالات پیدا کوئ چې نن تاسو په بلوچستان کې پیدا کړي دي چې هغه خلک نعره لګوي چې موږ ځان له بله لار رټو، موږ د ریاست پاکستان د رټ نور نه منو. ولې نن دا قوم په دې مجبوره کوي چې دا نن اواز ولګوي چې ولې موږ د پاکستان حصه نه یو. زه هغه ذمهدارو خلکو ته هغه ذمهدارو کرسو ته نن دا خبره کومه چې رویې هم درست کوي، ځکه نن دا نوجوان او مشران دا دومره وزګار خو نه دي چې هره ورځ د یو وړوکي روډ دپاره راغونډېږي او بار بار د حکومت نه مطالبه کوي چې تاسو دا زموږ ستونزه ختمه کوئ. نو دا خبره زه بلکل د دې جرګې په وساطت کوم چې آینده رویه هم ټیک کوئ. زه حاجي صاحب دا دویمه خبره دا کومه سیده دا خبره واورېده چې قوم په احتجاج مجبور دی. زه هم د دې تحصیل چیرمین یم، زما په ولوم څه ذمهداري ده، څه کولی شم یا نه شم خو د قوم څه ناسته زما فرض دی چې زه رالم. دویمه خبره زه دا کومه چې زه کوشش وکړم چې زما د قوم دا توانایي، زما د نوجوانانو دا حوصله دا په دې ځای ونه لګي، دا بل کاري خیر کې ولګي او قوم که څه کوي نو زه زما د تحصیل انتظامیه به ټیک ټاک د دې قوم څه ولاړی. زه په دغه زمان کې دا خبره کومه او دا واضح کومه چې موږ لږ ورې پنډونه نه راکړي دي او نه راکوي، نه د هغې تمه کوو. موږ دا د تحصیل لوکل ګورمنټ داسې ادارې دي چې دوی اوس په وړو وړو شیونو کې خپل پڼ هم جوړوي. زه به د هغې مثال تاسو ته ووایم چې دا کوم ټورسټ پیس نن موږ اخلو او موږ نن کم راغلی دی
اقا روپۍ زه نن په ګمراک ته لګولو اعلان کوم. ماشاءالله ماشاءالله. ورونو دا نه ټیکه ده نه ټنډر دی، نه زه په خپله ټیکهدار یم او نه زما په خاندان کې ټیکهدار شته، نه زه په ټیکو کارونه کوم. زما چې څه وسي زه هغه خبره نن دلته د قوم مخې ته ایږدم. ما د خپل ملګرو سره مشوره کړې ده، د قوم د مشرانو سره مې کړې ده. دا واضح زما کار نه دی، ځکه د حکومت د هر ادارې خپله ذمهداري ده. اوس که زه نن دا ویمه چې ته لاړ شم یو سړی ونیسم، نو حکومت دې له یو اداره جوړه کړله چې هلته پولیس وایي او هغه تاڼه ده. د پولیس خپله محکمه ده او خپله ذمهداري ده. ځکه نن د ونې خبره کوم، نو د ونې کار چې کوم دی هغه د فارست ډپارټمنټ دی، زه به د هغه څه کوم. نن دقه شان دا روډ چې کوم دی په ښکته د پراوینشل هایوې خلکو څه دی او د دې ځای نه بره دا د سی این ډبلیو ډپارټمنټ څه دی. نن دا د سی این ډبلیو ډپارټمنټ ذمهداري ده چې ته به په هر صورت تاسو پڼ شته که نشته، هر څه شته که نشته، خو زما قوم ته روډ آزاد که ستا ذمهداري ده. وروڼو نن ځکه په دې روډ کې یوه کې ټایم سموم، دا غیر قانوني به زه سموم او زه به یې ولې سموم چې د دې قوم په تکلیف کې زه به دا کار کوم. ځکه چې د چا ذمهداري ده. ما به پرون دغه ته ټلیفون وکړو چې تاسو ما ته یو لیټر وکئ د پراوینشل هایوې خلکو ته چې موږ دا روډ نشو کولی، ته د تحصیل لوکل ګورنمنټ کې ایم نه که څه کولی شي موږ سره تعاون وکړه. هغو ما ته انکار وکړو، نه روډ وایي زموږ دی. ما د سی این ډبلیو والد ته وویل چې ته وکړه دا کار، راشه دا کار ختم که. وی ما ته اجازت نشته. ما ته دوه ګوتې چټۍ ولیکه چې ته قوم یې بحال کوي، ځکه که زه کومه به غیر قانوني کوم. ما له هغو هم د دې جواب نه راکوي او الټه دا وایي چې زمونږ کار لیټ دی. نو ما دا قوم به څه کوي؟ دا به سوځي، دا به مجبوره کوئ، دلته یو بل بلوچستان جوړوئ. نن دا ادارې خو هغه نااهله دي چې د دې د نااهلۍ دا ثبوت دی که نه چې دا روډ 22-24 ورځې وشوې او د دې د بحالۍ نن څه 29 ورځې وشوې. یو میاشت کې دوی ته دا نصیب کېږي نه چې یو ګیټۍ دلته سمه کړي. زه دې خپل قوم ته صرف د خپل له طرف نه چې زه څه کولی شم، که لږ دی که ډېر دی حقه خبره به کوم، چې په کوم عمل کولی شم حقه خبره به کوم. زه صرف او صرف په دې ټیم کې ما سره چې پڼ نشته، د دې دغه حالاتو باوجود چې دا قوم که زما سره تعاون کوي، نو زه دا کوم چې زه انشاءالله د سبا یا د بل سبا نه زه اکسکیویټر ماشین تاسو له درکولی شم چې کار وکړي، زه ډاینه تاسو له درکولی شم چې پیلنګ وکړي. او زما د دې قوم دا کومه ستونزه ده په عرضي طور باندې د دې د بحالولو کوشش وکړو. نو قوم زما سره ودرېږي، دا خبره م پاکه کوم چې یاره هلته زما اکسکیویټر ځکه ټیکه خو ده نه، زما قانوني کار دی نه، زه ټیکه چاله نه ورکوم. چې دلته کوم اکسکیویټر لګېدلی د قوم کس او زما نماینده به ولاړي، که یو ګنټه کار وکړو د 1 روپۍ ورکوم او که 100 ګنټې کار وکړو نو زه به حقه د ګنټو روپۍ ورکوم، ځکه دا ټیکه ده نه. نو که د قوم مشرانو او د قوم نوجوانانو تعاون حاصلو، نو انشاءالله ډېر زر په دې 2 ځایونو به دا روډ بحالو. دا درېیم ځای چې کوم دی، نو دا به دا قوم که اجاره باندې کوي، که په جرګه باندې کوي، که په څه طریقې کوي، نو هغه به کوي. ها لاندې روډ که د قوم بحالي کوله، نو ستاسو دا بچی به دغې کې بیا هم تاسو سره ولاړي. زه په دې ټایم کې دا یوه خبره کومه چې موږ خپل جدوجهد به نه پرېږدو. زه بیا د دې قوم د طرف نه ډیپټي کمیشنر صاحب تا ته او اکسین صاحب تا ته روډ به موږ انشاءالله آزاد کړو، الله به دا وکړي. خو تا ته یو ځل بیا وایم چې دلته کار شروع که او که ته نه شروع کړې، نو موږ ګورې د روډ دپاره احتجاج له نه درځو. موږ چې درځو بیا به همدا مطالبه وي چې دا نعاله خلک زموږ د ذلې نه پاک وباسئ. موږ به ګورې درځو، نو دې خبرې له به درځو او تا ته به دقې خبرې له احتجاج کوو. زه نن دې قوم ته دا وایم چې زه دې خپل د شپږ کلي کې کوستان وروڼو ته وایم چې دا مسله نن په تل کې ده، نو سبا بریکوټ کې بیا ده. هلته خو که لږې غوندې اوبه رالې نو روډ بیا ګزاري. ای د بریکوټ قومه، ته به هم بیا دغه شان ذلیلی چې دا قوم احتجاج کوي. انشاءالله تعالی
دا شپږ کلي کوهستان نه غوړ سب جویجن به ستاسو څخه موږ ودرېږو انشاءالله انشاءالله. زه دا خبره کومه دا ډېره غیر مناسب کار دی ته نن دا وې ما څه فنډ نشته زه دا نه یم چې د لاموتۍ کار ولې کېږي زه دا ویم هغه پل ما ته ډېر افسوس وشو یو میاشت وشوه او اکسیویټر په خوله کې هغه د سکول زموږ ننګیالي بچي سیټ ته پورې باسي زما دپاره هم د شرم خبره ده او د دې ټولو واکدارانو دپاره هم د شرم خبره ده او دا په علاقه کې د منافرت پیلا وهلو هم یو ذریعه ده زه دا هم مطالبه کوم چې پوري طور د لاموتۍ د دغه پل چې کوم دی بندوبست وشي ځکه چې دا خلک په دې ځای په کیلومیټرو لارو راتاویږي او خپل دغه نږدې سکول ته نشي تللی زه وایم شرم دی خو دا قوم که انشاءالله را ژوندی شو او موږ زه خاص کر ای نوجوانانو تاسو ته وایم که تاسو یو موټی شوئ د سیاست نه بالاتر شوئ د قومیت نه بالاتر شوئ او د دې علاقې د ترقۍ څه سوچ هم کو او په دې ننګ ودرېدئ دا ورور به ستاسو سره انشاءالله تعالی شانه به شانه ولاړي زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم تاسو ماله موقع راکړه او د دې تل مشرانو ما ته دلته د ودرېدو هغه دغه راکړو نو که په دې خبره د قوم اتفاقي نو انشاءالله تعالی موږ هغه خپل وړوکی محنت او هغه وړوکی کار د هغې د شروع کولو به بیا انشاءالله بسم الله کوو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم